سلامونه زه یم نعیم عثماني. نن به مونږ خبرې کوو د بینک سټیټمنټ په ویزو کې، خاص کر په کوم ډاکومنټ بیس ویزه چې ده په هغې کې د څومره ډاکومنټس دي په هغې کې په ټاپ دی بینک سټیټمنټ. خو په بینک سټیټمنټ کې مونږ همیشه یو غلطي کوو، په سیلري اکاونټ او په بزنس اکاونټ کې مونږ فرق نشو کولی او دې وجې نه زمونږ ویزې ریجکشن ته ځي. همیشه که د یو کس دی د هغه جاب وي نو هغه څه به صرف یو اکاونټ وي چې هغه دی سیلري اکاونټ. خو که د چا بزنس دی نو د هغه سره به بیا دوه اکاونټ وي چې یو دی بزنس اکاونټ او بل دی سیلري اکاونټ. دا څه به دوه اکاونټ وي. مطلب دا دی چې د خپل بزنس دی د بزنس په نوم باندې به اکاونټ وي، هغه به چلیږي، په هغې کې به ټرانزیکشن کېږي، غټه واړه څومره چې کولی شي. صحیح ده، غټه واړه کېږي، هغې کې پیسې به ځي راځي. خو که ستاسو ورسره جاب دی، یو کس دی د هغه ګورمنټ یا پرایویټ جاب دی، نو د هغې به داسې نه چې په هغې کې به پیسې ځي راځي، په هغې کې په میاشت کې یو پیر ټرانزیکشن کېږي، یو پیر به سیلې راځي. فار ایگزامپل یو کس دی د هغې 2 لک سیلري ده، نو هغه په کار دی چې د یو ټایم پیریډ دی یا کم 2 3 5 پورې سیلري ورته راله، بیا د دغه شانتې دا کس خپلې خوري یا خو داسې وکړي چې په اے ټي ایم پیسې راواخلي په 10,000 25,000 30,000 څومره چې راخلي، په میاشت کې به دا پیسې 1 لاک روپۍ ته خوري. چې لاک روپۍ ته وخوړي نو د لاک روپۍ څه پاتې شو. نو که شپږ میاشتې دغه شانتې د پاتې شو نو شپږ میاشتې بس به سره په کار دی چې راوند اباوټ 6 لاک روپۍ په اکاونټ پرتې. دا د سیلري اکاونټ او ټیک ټاک اکاونټ دی. خو که د په کار دی چې بهر دته یو کس ته پیسې رالېږي، بهر نه ورته پیمنټ کوي، دا ورته دا اکاونټ نه استعمال کړی. د بهر نه ته یو کس وایي چې زه مثال د په سعودي کې روډ دی چې تا ته 5 لاک روپۍ درلېږم، چې دې اکاونټ ته نه راځي ځکه دا خو د پرسنل اکاونټ دی. په پرسنل اکاونټ کې به نور انټریکشن تاسو نه کوئ، صرف سیلري او سیلري به هم خامخا چې تاسو خپل بچت هم وي او خپل استعمال هم وي. دا ډېر اهم خبره. دې کې یو بل خبره اډ کول غواړم، که ستاسو چېرته خپل بزنس دی نو په بزنس کې به تاسو یو سیلري اکاونټ ساتئ، یو به بزنس اکاونټ ساتئ. بزنس خو به ټیک ته چلیږي، څومره پیسې ورته ځي راځي، خو ورسره به تاسو خپل یو سیلري اکاونټ کلاو کړئ. دغه مطلب خپل یو پرسنل اکاونټ به کلاو کړئ. د دې خپل بزنس نه به تاسو ایچ منت هر میاشت به ځان ته سیلري ټرانسفر کوئ. څومره ټرانسفر کوئ په تاسو ده. فار ایگزامپل 3 لاک روپۍ تاسو هر میاشت ټرانسفر کولی، نو په کار دا دی چې په دې 3 لاک کې به ستاسو څومره استعمال دی، زه چې لاک هم ترې وخوړئ 2 لکه تاسو سره پاتې شوي. او په پرسنل اکاونټ کې به نو ټرانزیکشن نه کوئ، چاته به نه پیسې لېږئ غټې غټې او نه به چاته غټې پیسې راځي، ځکه دا خو د بزنس تعلق ساتي که نه، پرسنل تعلق. نو که دغه شان 2 لکه روپۍ تاسو وساتئ په هره میاشت، نو 15 میاشتې پس به تاسو سره 10 لاک روپۍ په دې کې پرتې. دا یو ویلډ اکاونټ شو. نو کوشش کوئ چې په دې کې فرق وکړئ. نو که داسې تاسو وچلوئ نو تاسو مخکې ډاکومنټ بیس ویزې ته اپلای کوئ، نو هغه به د هغې د ویزې میلایدو چانسز به زیاتېږي. شکریه.